تفسیر سورة اللیل موضوع د سورت فضل اللہ جان ایڈوکیٹ دامت برکاتهم العالی بیا د ضدین تذکرہ او دا چې دا ضدین دال دی او دلیل دی په دې باندې چې تاسو اعمال هم د یو بل ضد دي د چا عمل خدای ا د چا بد او بیا دا غي تفصیل چې څو عملو کی الله ولا خیر توفیق ورکړي چې څو بخل کوي الله تعالی ورته د خیر توفیق نه ورکړي او الله تعالی یو بخل نه کوي دا ټول مال چې جمع کړی دی چې کله په کتر روان شي یعنی مړیږي نو دا مال څه فائدہ نشي ورکولی او په آخر د صورت کې دا چې جهنم ته بدبخت سړی ځي او پرهیزګار سړی چې څوک صدقات کوي مال لګي الله لپاره هغه به دې نه بچ وي واللیل قسم می دې پشپبانه اذا یخشا چې کله دا ټوله سپټ کې خپلو تیرو باندې والنهار قسم می دی ورځبان اذا تجلى چکل دا روخانه شي وما خلق الذکر والانثى قسم می دی په پیدایش د نارینه او زنانه باندې دیو بل ضد دي ان سعیکم تحقیق سره عمل تاسو لشتام دغرنګ مختلف دي فاما پسر چا سو ته آتا چې ور کړې دې مال خپل وتقا یری درې الله نه وصدق بالحسنى او هغه تصدیق کړې دې بالحسنى د نیک جزاء صدقات خپل فسنيسره نظر چې آسان وکړه لليسرى د خصلت طرف ته توفیق ورکو واما من بخل ارچا سو ته بخل کړې دې واستغنا ازان بے پروا کرے د خدای د حکم نه وکذب بالحسنى تکذیب کړي دي د نیکای د اجر اپ دې باندې بلیف نه کوي چې ګینه سره خیر کارو کوم یا څه پیسې ورکوم خدای بل اجر نه کوي فسنيسره العسرى ندتا سانو دې بد خبره طرف تلارا وما يغني عنه ادفن شکور دنا اس مال دو اذا تردى شکر دې هلاکېږي ان غنینا تاکي سره مونږ باندې الهدى هدایت دې وان لنا تاکي سره مونږ د پار الاخرت والاولى اخرت او دنیا دواړه دي فانذرتكم نارا پس یرا ولید ماتا صلا نارا د اغورنا تلذا چې شغلی بلیږي لا یسلان بداخلی کې دیتا الا الاشقا مگر بدبخت آغا کذب وتولا چې تکذیب د پیغمبر کړي دی مخیرولې د قران نه وسيجنبها الاتقى قوم سمود ریفرنس وسيجنبو ابچ کول بشي الخت کول بشي ډډه کول بشي دی او ما الاتقى پرهیزګار الذي پرهیزګار سره یوتی مالو چې ورکې دی مال خپل الله د پاره یتزکا چې ځان د ګنده خصلتونو نه صفاکي وما لأحد عنده من نعمة انشتر هچان پارا علیه پدبانے من نعمت انسیحسان تجزا چگی داغے بدنور کوئش یعنی دے چی چاہتر امداد کئی دے دا پارنا چی اگر سر سیحسان کرے دے والا بدلت نسی نا اللہ ابتغاء وجه رب العالی مگر دے طلبی رضا من جدر افل چدے روئے دے ولا سوف یرضا ازرد چدے بخوشان شپورکل پروردگار باندے تو خلاصر صورت چې اعمال تاسو د یو بل ضد دي لکه د کائناتو نظام چې په ترکیب د ضدینو روان دی او مخلوقات دوه قسمه دي یو سخی یو بخیل نو بخیل زائد جهنم او سخی دا هغه د عمل نتیجه ده د الله تعالی خوشنودي